نو ابو بکر رضی الله تعالی چې کله امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاہ شو نو د مالدار خلکو نه به زکات اغسطه بیت المال کې به جمع کو نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي یتیمانانو غریبانانو هغې ته به د میاشتې وظیفه ورکوله د میاشتې وظیفه او مسافر چې به د بار نه راغلی هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکو داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي نو بیا غریب نشته دی هر مالدار چې زکات ویسي نو غریب چېرته پاتې کېږي بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و یو ورځ لاړو چې بیت المال ته یې وکتل مالونه را روان دي خلک صدقې هم راوړي زکاتونه هم راوړي بیت المال سم ډک دی د مال نه عمر رضی الله عنه ډیر زیات خوشاله شو چې وایي کتل او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمیږي په دې ډیر زیات خوشاله شو نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګرانو هغه ته وی ته مالا د مدینې منورې د غریبانانو هغه لسټ راکړه څنګه طریقه د څنګه تقسیم او طریقه کار څنګه شروع دی هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لسټ مخې ته کېښودو په نومونه لیکلی شوي عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلان کوي کونډه دا دومره راشن ورته د میاشتې ځي پلان کې یتیم دی دومره راشن ورته میاشتې ځي ټول لسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلی شوې ده نوم شته دی دا ورته هم لیکلی شوي چې کونډه ده خو مخې ته ورته دا نه دي لیکلی شوي چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي دا تفصیل نشته دی عمر رضی الله تعالی چې کوم د بیت المال نگران هغه راوغوښتو وی دا ښځه کونډه ده وی او وی نوم خو موجود دی وی او وی تاسو خو ورکره څه شی لیږلی نه دی ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته نه خو ورکره څه لیږلي او نه ورکره لیږي دا ولې هغه ورته وی عمره مونږ امیر المؤمنین ابو بکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لیږئ د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لیږئ ابو بکر ورته ویلي وی او وی دا لیست په خپله لیدلی وی او وی دا ښځه پېژني وی او پېژني وی ولې وی چې دې کره راشن مه لیږئ وی مونږ ته پته نشته دی خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لیږئ نو مونږ ته پته نشته دی مونږ د هغه د حکم تابعدار یو مونږ ورکره څه شی نه لیږو عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه هغه زیاتې نه کوي او دا کونډه ښځه ده و چې د دې کره راشن مه لیږئ چې دا ولې یاره دې خبره کې څه چل شته دی ښه هسې به نه سبا شو تپوس یې کو چې پلانکۍ ښځه چې د پلانکي ښځه را خاونې مړ دی ورسېد محلې ته حتی در دې پورې چې کور معلوم کو دروازه یې وټکوله ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر لټ وه دروازه وټکوله دنې نه ورته آواز وشو وی څوک یې وی دروازه لږه کولو کوي نو هغې زنانه ورته د دنې نه آواز وکړو وی دروازه خو نه شم کولولی ځکه زه معذوره یم دروازې له خو نه شم درتلی خو څه ویل غواړي څه کول غواړي وی زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ته کونډه ستا خدمت له راغلی ما یاره زما خو څه ضرورت نشته دی زما څه ضرورت نشته وی کونډه خوراک کاک راشن او خو تعالی راضي که نه راضي وی نه مال خو د بیت المال نه راځي خو ضرورت مې نشته دی وی څنګه ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي موډۍ راکوي نو زه په راشنو څه کوم دغه یوه تن یم هېڅوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلم نو عمر رضی الله عنه ته بار نه آواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه نور څه خدمت وکړم وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی یو خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه دا خاورې ډېرې را دوړېږي نو سهار دا ملک د خاورو ډکې نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دی چې پاکې اوبه راله څوک راوړي چې هغه کمه بیا پاکې هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړې دلته کې هغه راته کېدي نو عمر رضی الله تعالی ته وویلو وی زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي در راډک کړمه دا ځای پاک کړمه او بوډۍ ورته دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کوي
خو انسان د بیماری اور سره پکې راځي خو هغه چرته را نه غیر به هر ول تم راځي چې تور سره پکې عیسی اخلي. عمر رضی الله تعالی فرمایلی دا دی عمر او ابوبکر رضی الله تعالی دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی. دا ورته دی خزي ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن مې مقرر کړی او به هر حال خدمت دې سبب اور لزرا شمو به کما. عمر رضی الله تعالی سبا راغه مونږ کو داسي لکټم ول تیر شو دی راغه بډای ته بیا دروازه وټکوله موري راغله مچ خدمت ته وکما ای بچستانه مخکې غزوان راغله واغه کړه دی نشته ضرورت. ور رضی الله تعالی بیا حیران شو چې دا سوکتی دسی په سوړي سار باندې د سحر وخت دی راځي او د خدمت کوي بیا سي په درېم ورځ باندې عمر رضی الله تعالی بیا راغی بیا ورته موړی غزوان راغله واغه خدمت کړه تل ستاسو ضرورت نه پاتې شوی. فسلورم اورز باندې عمر رضی الله کو ار سوق د خوده معلومه ما در الله والا سره دی خلق ته ځان نه خي په تور تیار کې راځي او خدمت کوي کو ار سوق د خوده ز معلومه ګورم چې دا سوق ته وی سیټ ته ودرې دما سحر وختي را لمانځه پسې لګ تیار ودا سي سیټ ته ودرې دم ایسه می قتل چې په دې کې ځوان را روان دي پټکې والے دی د مخ نه کپړه تاو کړی دا دا شکل راته دی بدن نه داسي آشنا ښکارې دی چې وجود ته مې ولکته نه داسې ماته آشنا ښکارې دو خو مخ پټو نه مې پیژندل چې څوک دی چې د کور ته رانږدې شو داسې نه پیزاري وستو غلې را روان شو غلې پیزاري سپیال بخ را روان شو وی دروازې له چې راورسېدو نو په دروازې ته لګوچو شو لاس ورباړو په خپل ځان ته د هغه طرف زنجیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو راواغسته زې جارو کو خورې موري چت کړي بیا هغه په لوخي کې یو ټاټکی کې عاشه چې په هغه کې ورواچولې هغه خورې بار ورتا وکړي کور بالکل صفاک او د خورې په وولې د خور سخا پس خاشو هغه خورې جارو کې خامخا دوړي به بربادي پریوزي دا مسکو تل چې مشک راواغسته او غالي ته ورواچو لاړو به ډکې کړي او راغی به زنانه تکي خو دي چې به کې خو دي او د واپس روان شو چې روان شو منډه په پسې کړه د شاغاړي میراټینګ کو اټینګ میکو ماته چې پرې دا سکه ماته چې راغلی ستاسو پاره ما راغلی ستاسو پاره ما ځان راته خای ماته چې نه زما مخ نشي لیدې ماته چې پیجندلې مې ملګری مې نه خطا کېږي خدا خبر په یقین سره بدلم چې دا مخ تیم وینم نور ملګری مې خطا شي رانه نه خدا مخ تیم چې لګي یقین مې راشي چې مخ کولو کو هغه امیر المؤمنین او د مسلمانانو بادشاہ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته خپل کوي ایماته وی چې او عمره زه ابوبکر یم دا خدمت زکوما ایما ورته چې ما ته به ویلو کړه ما به کړو زما زو به کړو او استاد وی هغه به کړو غلامان به غیب کړیو دا د وبو پیټه دی په خپل په وګا غسته او خور دی په سره غسته او دا پیټیو چتای نو غلامان دی نشته دی نوکران دی نشته دی مون به کړو کنه په خپل ولیکو بیا ابوبکر رضی الله تعالی په جړا شو چې عمره یو ذمہواری دا که بس بیا اتکا وکنه یو ذمہواری دا اللہ کا ایما ورطوی چه سو ایما توی چه دا ذمہواری دا که چه دا قیامت پا ورز بزا ما پیٹیم تو اچتا ہے تو چه ما توی دلتا بیزو اچت کم زبای کم یاد استازویو کی یاد غلامو کی تک شو تاسوی وکی خود دا گرانٹی مالا را که دا ذمہواری واخل چه دا قیامت پا ورز بزا ما پیٹی اچتا ہوئی حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه ولا تزرو وازرتون وزر اخرى یو انسان دبل انسان پیټه پورز د قیامت نشي چتاولې نو کوته د ازمواري خلک ته زه چتاولې شم نورات وایا د قیامت پورز به زما پیټه بیا سوق چتای ما ورته چې ابوبکر اخو ټک شو صحیح ده په دې پوری کور خواله چرالي ته پیزار ولې وستو پیزار دې وستو خپل بخپیر روان شو غل دا پیزار دې ولېستو ما ته وی چې عمره دا د یتیمانو کور دی زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی دغه دنه کونډه ښځه ده نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه زم نو زلک په درزاري باندې زما
زلک په تیزۍ سره ځم ما پیزار ویستل په کلاره کلار روان شوم هسې نه چې د کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړمه زما د خپو په دربارې سره چې ته یتیمانان راویښ نه شي ځکه مې دغلته پیزار ویستو دا دې ته وایي د زړه نرمتیا دا د زړه نرمي ده د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی خوښ زړه چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي د قرآن تلاوت کوي مقبرې ته ورښکاره کېږي زړه به دې په خپله نرمېږي مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی ګوره دې سترګې نه مې د اوښکې نه بهېږي ویرېږه د الله نه په دې خبره باندې توبه وباسه ګناهګاري کې په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې هغه سخت زړه دی او ته په دې فخر کوي چې زما زړه سخت دی ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کې د پیسو شمیر شروع کې د گاډو شمیر شروع کې د بنگلو شمیر شروع کې ټول ورځ په دې باندې ستا تیر شي ته الله یاد نه کې قبر یاد نه کې آخرت یاد نه کې جنت یاد نه کې جهنم یاد نه کې مرګ د ته نه مخې ته کېږي زړه به د کوم طرفه نرم شي زړه سختېږي په ګناهونو سره زړه سختېږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي نه وروته صحابه کرامو خندل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل کنه نو یې فرمایلو ویزه چې پس پوهېږم کنه کو تاسو په هغه پوهېدل کنه نو تاسو به جړه ډېره او خندا به لګو تاسو به چرته نو خندلی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کوریم زه د تیارو کوریم زه د چینجو کوریم زه د خاورو کوریم کومال راځي ځان له نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تا ته رڼا بله شي کومال راځي ځان له نیک عمل بستره تیار کړه چې دلته ته بستره خوره شي کومال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چینجو نه دې بچ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي ځان ته قبر یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي مرګو دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رااله په ګناہونو کې رااله ځان ته مرګ را یاد ک په خپل باندې د ځل نرم شي دا زه سکوما دا زه پس کې اخته ما دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرام کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي چې په نن زمانه کې هم داس څوک مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه سیمال د خپل کور راوړ دغه سیمال څومره ټول مال چې راغون شو دا دغه سي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورکړو نبی رسول الله والسلام ورته دا نو فرمایلی چې ابو بکر دا ټول مال دې کوم څه نه پیدا کړی دی ته مال ولې ګټي مالدار صحابه پکې موجود وو ډېر مال ول صحابه کرام پکې موجود وو خو هغه زړه سخت شوی نو زړه نرم وو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړي څومره مال او صحابه کرامو کې مالدار ترين صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله قبر ته براغه مقبره ته براغه کنه دومره به جوړل روایتو کې راځي وي دا اوخ کې به پګیره باندې داسې را روان وي نو چاته نه تاسو کو وی عثمان چې د نبی له سلام په مجلس کې ناشتي د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي چې قبرستان ته راشي په قبر بستر کې وړي کې بس به جلانه ودرېږي یا جاړي دا ولي عثمان رضی الله تعالی فرمایلی ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې د اخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خو ورستو کامیابي کو دلته ناکام شي ورستو ناکامه
نو زه دلته چې راشم ځکه جاړم چې زه یم یاره زه به په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم. حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایلی چې عثمان فی الجنه، عثمان جنتی دی، خو جړل به زه به په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځنکدن ټیم دی، خپل بچی ته وی ویلال شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی راوله. حذیفه رضی الله تعالی چې د نبی رسول الله د راز خبرې کړې وي، د نبی رسول الله د راز خبرې کولې، او د نبی رسول الله د بعضی منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نو چاته نه ویلي پلان کې منافق ته، پلان کې منافق دی. دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله خودلی بل چاته نه خودلی. ایمان حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله عنه زوی لاړو په حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي غخواله راشه هغه خواله راشه. نو چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ خواله، نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے حذیفه ستا سره د نبی علیه الصلاة والسلام یو راز دی او زه درته دا نه وم چې دا راز ما ته ښکاره کړه، دا درته نه یم. تا ته نبی علیه السلام د منافقینو نومونه ښودلي دي، نو دا درته نه وم چې ما ته هغه ټول ذکر کړه. خو دومره په د منافقینو په هغې لست باندې لږ نظر ور واچوه، د عمر نوم خو به پکې چېرته نه د منافقینو په هغې لست کې د عمر نوم شته دی که نشته، صرف په هغې نظر وچروه. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه فرمایل عمره خوشحاله اوسه په منافقینو کې ستا نوم نشته، منافقینو کې ستا نوم نشته. عمر رضی الله تعالی په جلا شو شکر الحمدلله اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی، اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی کوم. حالانکه هغه عمر چې نبی علیه السلام د هغه متعلق ویلي وی که زما نه وروسته بل نبي راتلی نو لکان عمر، نبي به څوک و؟ عمر به هغه پیغمبر هغه صحابي دی. دومره بشارتونه ورته نبی علیه الصلاة والسلام ورکړي، خو د هغې باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایلي حذیفه د منافقینو لیست وګوره چېرته د عمر نوم خو به پکې نه موجود. حنظله رضی الله تعالی په لار روان دی او چغې وي چغې نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله جاړې او چغې وي. ابوبکر رضی الله عنه فرمایلي حنظله څه چغې دې رخ کړي، سجل شوی دی. وی ابوبکر منافق شوم منافق شوم زه منافق یم زه منافق یم زه منافق شوم. ابوبکر رضی الله عنه فرمایلي ولې سجل وشو؟ وی چل دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام خواته ناست یم نو زړه مې یو شانې، خو چې کور ته لاړ شم د ښځې او د بچو سره کېنم زړه مې بل شانې، بیا مې زړه کې دنیا وي. نو دا خو منافقت ده چې د نبی علیه السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم، دا خو زه منافق یم. ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل حنظله وی دا کار خو زما هم دی، کو ته منافق و بیا زه منافق شوم، داسې خو زه یم د نبي علیه السلام په مجلس کې چې څنګه یم هغه شان خو زه کور نه یم. راځي چې نبي علیه السلام له لاړ شو، نو چې څنګه د نبي علیه السلام خواته کېناسته که نه حنظله بیا چغه کړه وی نافق حنظله، حنظله منافق شو. نبی علیه السلام ورته فرمایل حنظله ولې سجل شوی دی؟ وی د الله پاکه پیغمبر چې ستا خواته ناست یم که نه داسې یم چې لکه جنت او جهنم په خپلو سترګو وینمه. خو د الله پاک پیغمبر چې کور ته لاړ شم بیا د ښځې او د بچو سره مشغول یم هر څه رانه هېر شي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل حنظله که چېرته په لارو په کوڅه کې او په کور کې هم داسې شوې څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتې راځي په دې کورونو په دې لارو کې برسره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي، بیا خو برسره سلامونه کوي په لارو په کوڅو کې. دا منافقت نه دی، زما مجلس کې چې کوم اثر هغه به ضرور بار نه وي، دا منافقت نه دی، تاسو منافقین نه یې. ګورئ دومره به د هغې سره خپل ځان فکر، دومره به خپل ځان فکر. الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي، موږ زړه مې سخت دی، سخت زړه دې سخت شو. زړه به نرمۍ څنګه؟ د قرآن تلاوت کوه، زړه نرمېږي د قرآن په تلاوت سره ډېر، یو خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه. دویم مقبرې ته ځه، مقبرې ته ځه. نبي علیه الصلاة والسلام خپل عادت مبارکه ده چې جنت البقیع ته به تو التبتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قبرونو باندې ګرځېدو. نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي، ښه دا مې پلار پروت دی، دا مې مور پرته ده، دا مې رور دی،
دا د کلی هغه پلان کې پښتون دی، خان دی، نواب دی، ملک دی، او دغه پلان کې په تنقیز وانه کې چې مړو داغه دی د قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي، یاره زه به هم دې ځای له راځم، یاره نن خو چې پخوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم، یاره دلته خو به زما شپې راځي، په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې کې خو به زما شپې دلته راځي، نه نه چې پخوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم. نو قبرستان ته ځه، زړه به دې نرمېږي، ځان ته دغه ځای را یادوه، مړه یې کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده، نو زړه به دې نرمې نرمو د الله نافرمانۍ به نه کوي. به هر حال چې زړه کله نرم شو د الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی. نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی، سخت دل انسان نه الله نفرت کوي. الله تبارک وتعالی دې زموږ زړونه نرم کړي، او زړونه به نرمېږي څنګه؟ یو څو خبرې مې درته وکړې، د قرآن تلاوت زیات کوئ، ذکر و اذکار کوئ، او مقبرې ته ورښکاره کېږئ. که روزانه مقبرې ته نشئ تللی که نه په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه، یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه، د قبرونو کې ګرځه لږو، نو دا خپل مرګ به درته یادېږي، نو زړه به دې نرم وي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرائب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक करें چې हमेशा د مولانا هاشمی سے په आवाज़ باندې داسې بیانات او واقعات تاسو مهلا راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ.